حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه د داسې یو مجلس ذکر کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د پیدایش په سلسله کې یو مجلس جوړ شوی په مکه مکرمه کې، او بیا داسې مجلسونو باندې چې د الله تعالی کوم مهربانیانې کیږي د الله جل جلاله د طرف نه کوم انوارات او برکات نازلیږي د هغې ذکر یې کړی. او شاه ولی الله صاحب ډېر مشهور شخصیت دی د هندوستان او د پاکستان د افغانستان د دې علاقې چې څومره د حدیثو عالمان دي یا طالبان دي، هغوی چې خپله سلسله د سند نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته رسی، نو د اکثرو په هغه سلسله کې د حضرت شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه نوم راځي. شاه ولی الله صاحب ډېر لوی محدث تیر شوی دی، نو د هغه خبره او د هغه کتاب او د هغه حواله دا معمولی حواله نه ده. شاه ولی الله رحمت الله علیه د داسې یو محفل چې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک متعلق جوړ شوی او په مکه مکرمه کې جوړ شوی، د هغې مجلس متعلق خپل کتاب کې لیکي چې زه مکه مکرمه کې یو داسې مجلس کې حاضر شوم چې هغه د پیغمبر علیه السلام مبارک متعلق جوړ شوی، نو ما محسوسه که چې په هغه مجلس باندې په هغه محفل باندې برکتونه نازلېده او انوارات نازلېده. کومو خلکو ته الله تعالی د زړه سترګې ورکړي وي نو هغوی هغه انوارات ویني او محسوسوي یې، او چې څوک د هغه نظر نه محروم وي نو هغوی ته پته نه لګي. نو شاه ولی الله صاحب خو په اهل نظر کې دی، هغه خو د بصیرت خاوند دی، هغه ته خدای د زړه سترګې ورکړې وي نو هغه ته محسوسېده او پوهېدو پې چې په داسې مجلس باندې د الله د طرف نه انوارات نازلیږي. نو شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې ما محسوسه که ما ولیدل چې انوارات نازلېده، وایي ما غور و فکر بیا وکړو ځکه د انواراتو ډېر قسمونه یې بیا د ذکر خپل انوارات دي، د درود شریف خپل انوارات دي، بیا د هر ذکر ځان ځان انوارات دي، د هر لطیفې خپل انوارات دي. نو شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې ما غور و فکر وکړو چې دا کم قسم انوارات دي. نو ما ته خدای پاک دا وښودله، زه په دې نتیجه باندې ورسېدم چې دا انوارات د هغه فرشتو دي چې کومې فرشتې داسې مجلسونو ته راځي چې د پیغمبر علیه السلام متعلق مجلسونه جوړ شي، د هغه مبارک په باره کې محفلونه جوړ شي، هغې مجلسونو محفلونو ته الله تعالی فرشتې رالیږي او هغه فرشتو سره انوارات راځي. نو هغه مجلس کې چې ما کوم انوارات محسوس که، وایي دغه انوارات هم د هغه فرشتو چې داسې مجلسونو ته راځي. نو دې نه مونږ ته دا اندازه ولګېده چې کوم ځای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نوم اخیستی شي، د هغه مبارک د ژوند حالات پکې ذکر کیږي او د الله تعالی د دغه لوی نعمت شکریه کوم ځای کې ادا کیږي، هغه ځای ته خدای پاک فرشتې رالیږي، په هغه ځای باندې الله جل جلاله انوارات او برکات نازلوي. نو خوش قسمته وي هغه خلک چې داسې محفلونو کې شامل شي، داسې مجالسو کې شرکت وکړي چې کوم مجلسونه او کوم محفلونه د الله د هغه انوارات او د برکاتو د لاندې راشي، هغه څومره مبارک څومره د برکتونو ډک محفلونه او مجلسونه، الله تعالی د داسې مجلسونو کې ناسته زمونږ نصیب کړي، او الله جل جلاله د زمونږ د مجلسونو ته هغه قبولیت ورکړي کومې چې د خپلو نیکو بندګانو مجالسو ته ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه طرف ته منصوب مجلسونه داسې معمولی مجلسونه نه دي، یعنې د الله په دغه مجلسونو باندې خصوصي نظري د رحمت فرشتې ورته رالیږي، خپل انوارات او برکات په هغې خلکو باندې نازلوي. ځکه هغه خلک
د پیغمبر علیه السلام مبارک په نوم باندې جوړ شوي مجلس کې حاضر شوي وي، نو خدای په هغوی باندې خپل انوارات نازلوي. دا ډېره لویه خوش قسمتي وي د یو انسان چې هغه داسې مجلس کې شامل شي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دنیا ته په راتلو باندې د خدای شکریا ادا کول، د الله تعالی حمد و ثنا ویل، په دغه موقع باندې د پیغمبر علیه السلام فضایل او کمالات ذکر کول، او په دغه موقع باندې خیرات او صدقه کول، دا یو ډیر بهترین عمل دی.